أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. درم حصہ کے درم حکم ذکر کی دروجی دې ذکر کې بعد آیات کې یو دا ذکر کیږي چې روزه په موږ د څه فرض ده دغه څنګه مخکینی امتونو باندې فرض ده. نو تاریخ ته اشاره ده چې روزه دومره تاریخي لیول باندې دومره پخوانی ده چې د آدم علیه السلام نه روانه تاریخ روان دي دا نوې څه نه. نو دې کې تاریخ سره اشاره شو او ورسره د هغې حکمت هم ذکر کیږي چې لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو پرهیزګاران شئ. نو روزه سره انسان په دې طریقه پرهیزګار کېدی شي چې کله دې د خپل جایزو څیزونو نه چې خوراک دي اوبه دي او ځان ته وساتي د ماښامه پورې د الله تعالی د امر د وجې نه او دا پرهیز د ټینګ کو نو سبا له دې کولی شي د حرامو نه ځان وساتي او دې کولی شي د غیبت نه ځان وساتي د ظلم نه ځان وساتي د الله تعالی د مخالفت نه ځان وساتي په نورو خبرو کې د خپل نفس تربیت کې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المجاهد من جاهد نفسه بطاعت الله. ټول نه بهترین مجاهد دا د خپل نفس سره د الله تعالی د دین لپاره مقابله وسره وکړي او دغه نفس پړ کی او د مطالبه ناجایز مطالبي د عملی نه کی دغه نفس کمزوري کول د بروجه سره کیږي. انسان کې یو کیفیت دی هغه ته ویل کېږي نفس او دغه نفس تعریف چې کوم دی علماء کړی د جامع الشهوات د خواهشات او راجمع کون کې کیفیت ستر کې باندې ښکاری نه خو دې نفس چې کوم دی نو ډېری مطالبي دي هغه مطالبي سلیمانه نافذول غواړي. دا نفس د ګناهونو سره زور ورکیږي او د نیکو اعمالو سره بیرته کمزوري کیږي. څومره چې ګناهونه ډېریږي نو دا نفس سره زور ورشي او دومره کې زور ورشي چې بیا د صحت ته ورسیږي لکه د فرعون حامان نمرود په شان دي چې بالکل دا سړی په منظرت اسی لکه سړی په اسماني ناسي د واګو نه نیولې چې کوم ترکه زړی د سره ولې او دا نفس منظره ده هغه سور کړي دغه نفس چې کوم ترته غواړي دا سړی د شپې غلارم بوزي یو سره بوزي بل سره بوزي چې څه مطالبه نفس کوي نو نفس دغه سړی انکار نشي کولی دومره ور باندې زور ورشي کله دې کې چې ته ورسېږي هلته نفس اماره وي او دا درې وړه حالات قرآن ذکر کړي دي. دویم حالات دا چې دومره نه زور ورشي خو مطالبه کوي او دغه مطالبه ته ناکام کی او ته ملامتې دا کار ټیک نه دی تو خود سره سیوی خدا کار شریعت منع کړی دی نو بده ولې ځنه شم کول د الله د عذاب نه یریږم دغه نفس ملامتې او د نفس خبره نه اوري دې د نفس لوامه دا هم ټیک دی. او دریم چې کوم دی نو دا نفس مکمل مغلوب شي بالکل اثر ختم شي لکه د پیغمبرانو نفسونه دغه نفس مطمئنه وي او د نفسونو دغه درې قسمه کیفیتونه دي او دغه نفس کله زور ورکیږي د ګناهونو په وجه باندې بیرته چې کله زور کېږي نو دا د نیکیانو په وجه باندې خو په دې کې ډېر زیات دخل چې کوم دی دا د روژې دی. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایل چې ایها الشباب علیکم بالنکاح فإن لم تستطيعوا فعليكم بالصيام فإن له وجاء. ځوانان ته ویل تاسو کوشش کوئ نکاحونه په ټیم کوئ او چې کله وصل نه کېږي نو فعليكم بالصيام فإن له وجاء. کله نکاح وصل نه کېږي نو بیا روژې نشي ځکه دې لپاره وجاء دغه طاقت ته چې هغه د نفس ملا ماتوي بیخي طاقت ختموي د نفس ضرورتیا ختموي بیا انسان یو شریف انساني او یو ټیک سړی جوړیږي. نو د روژې تاریخي لیول باندې پخوانی شو د آدم علیه السلام د زمانې نه شوه ځکه چې تاسو باندې داسې فرض ده چې مخکینو خلکو باندې فرض و مخکیني خلک زموږ نه وال آدم علیه السلام پر ټول مخکیني خلک تېر شوي دي. حکمت یې څه دی د نفس اصلاح کول او خلک دینداره کول نفس مغلوب کول نو دا یې حکمت شو. نو الله تعالی فرمایي ای هغه کسان تاسو ایمان راوړل فرض شوي د په تاسو باندې روژه نیول کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض شوي په هغه کسانو باندې چې تاسو نه وړاندې لعلکم تتقون دې لپاره تاسو پرهیزګاران شئ. عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا کما تشبیه چې ورکړی د چې تاسو روژه د فرض ده لکه څنګه چې مخکینو خلکو باندې فرض و دا تشبیه صرف د فرضیت کې د چې باغیم فرض او تاسو فرض ده دغه مطلب یې نه ده چې هغه هم د رمضان روزه نیو تاسو د رمضان نه هغه هم جیش روزه نیو تاسو نه هغه په مقدار کې کافي فرق شته او په کیفیت کې فرق شته. زموږ روزه انداز بدل نه هغه بدلو دا زموږ مقدار بدل نه هغه مقدار بدلو او دا تشبیه صرف په دې فرضیت کې د چې باغیم فرض او په موږ باندې فرض ده لکه د عیسایانو روزه ده سیده چې هغه خبرې نه کوي خبرې باندې کې او فراق کوي دغه خبرې نه کول چې کوم دینو دا هغه روزه نیول عیسایت روزه نیول او یو څه مالک کې حال ته حادثه وشي نو بس اعلان وشي دومره ټیم خبرې نه کوي
او دا د عبادت په تور باندې هغوی کوي. بیا د کم خلک د یورپ پسې ورپسې شوي دي نو هغوی هم د دې شي نه متاثر وي. نو چې غم خبر راشي نو وایي دومره ټایم به خاموشي. دغه دومره ټایم چې خاموشي کېږي ځکه د عیسایانو روژه ده او د هغوی عقیده ده او د هغوی د شان عبادت. موږ په خطا کې د هغوی عبادت پکې هم کله کله شروع کړو په ناپوهۍ سره. نو د اوس کیفیت بدل دی. روژه فرض هغوی هغې کې خبرې کول دي او موږ هغه کې خوراک کول دي. موږ به خوراک نه کوو، د دې نه پرهېز کوو، هغوی به خبرې نه کوي، د دې نه پرهېز کوي. نو اوس کیفیت بدل دی یا مقدار کې هم فرق شته دی. ځینې علماو رایې دا ده چې د علیکم الصیام د روژې نه مراد ایام البیض مراد دي، دې نه د رمضان روژې نه ده مراد. او هغوی داسې خیال لري چې صیام چې کوم دی نو دا روژې ته ویل کېږي، د دې نه مراد درې روژې دي چې کوم عام طور په میاشت کې د دې نیول مستحب دي. خو د رمضان د روژو نه مخکې چې کله رمضان روژې فرض شوي نه وي نو دا فرض وي. او دا د هره میاشت کې 14مه، 14مه، 15مه دې ته ایام البیض ویل کېږي. د رمضان د روژو نه وړاندې دا فرض دي. چې کله رمضان روژې فرض شوي نو د دې روژو فرضیت ختم شو، اوس د استحبابیت یې پاتې دی چې مستحب دي او اجر لري. او ځینې علماو خیال دا ده چې نه د دې دغه د رمضان روژې مراد دي، نورې ترې مراد ایام البیض نه دي مراد. نو که د دې نه ایام البیض مراد شي 14مه، 14مه، 15مه د هرې میاشتې مراد شي نو بیا شهر رمضان الذي د وروستني آیاتونو نه معلومیږي دا چې د آیات منسوخ دي. او که د دې نه د رمضان روژې مراد شي نو بیا دا منسوخ نه دی. خو شاه ولی الله رحمه الله رایې دا ده چې دا منسوخ نه دی او د دې نه مراد د رمضان روژې دي. هغه فلحال فرض دي، مخکې فرض دي، اوس هم فرض دي، بیا آیات منسوخ نه دی. ایاما معدودات دغه روژې په شمار دي، ورځې دي په شمار باندې، د شمار ورځې دي یا به 29 یا به 30 دي کې برابر وي. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. نو هغه څوک چې وي تاسو نه بیمار یا په سفر باندې دې کې د روژې مسائل ذکر کیږي چې سره ټیک ټاک د رمضان پر هغه روژه به ونی په شمار پوره ورځ ونی. اوس د سړی په سفر باندې روان دی او سفر یې مشکل لنیولی نه شي یا د داسې مریض دی چې روژه راټینګولی نه شي نو بیا فعدة من ایام اخر بیا یې شمېرل دي د نورو ورځو نه، په نورو ورځو کې به ونی. رمضان چې کله تېر شي په نورو ورځو کې به دغه ورځې راوګرځي. وعلى الذين فحق کسانو باندې یطیقونه چې طاقت یې نه لري فدیه فدیه ورکول دي. طعام مسکین چې خوراک دی یو مسکین دی. دا هغه خلکو مسله شوله چې کوم خلک د روژې طاقت بیخي نه لري، لکه هغه سپینګیري چې هغه په عمر کې دومره کمزوري شوي او دې حد ته رسېدلي چې د هغوی ټیک کېدل او طاقتور جوړېدل بېرته ممکن نه وي. یا به داسې بیمارو باندې اخته وي چې هغه بیماري لا علاج مرض نه ټیک کېږي نو په دې ټایم کې به دا سړی فدیه ورکوي مستقله. دغه هرې روژې په سر کې به یو فدیه ورکوي. فدیه دومره خوراک ورکول یو مسکین ته نارمل، نه ډېر زیات اوچت قیمتي، نه ډېر کمزوری، څنګه خوراک چې دې ځان لکې په هغه لیول باندې به یو غریب ته یو ټیم خوراک ورکړي یا د هغې قیمت به ورکړي. فمن تطوع خیرا فهو خیر له. چا چې زیاتوالی وکړو خیرا په نیکو کې فهو خیر له، خو دا والا ډېر غوره دی. یعنی یا یې والا د فدیه چې کوم دانو دای سیوا ورکړله د خپل ناب نه سیوا ورکړه، یا دا روژې چې په ته باندې څونه فرض وي نو هغې نه د زیاتې ونیولې. رمضان تېر شو د هغې نه بعد نور نفلي روژې نیولې شروع کړو نو فهو خیر له، دا والا ډېر غوره دی. نوافل کول دا ښه عمل دی. وان تصوموا خیر لکم، او روژې نیول تاسو دپاره ډېر غوره دي. روژې ډېر فضایل دي، نو صرف فضایل ته اشاره وشوه چې روژه ډېر لوی څیز دی، روژه به تاسو نه ان کنتم تعلمون کې چېرته کې تاسې پوهېږئ. شهر رمضان الذي میاشت د رمضان هغه ده انزل فيه القرآن چې نازل شوی دی په هغې کې قرآن. رمضان کې قرآن په دې معنا سره نازل شوی دی، په دې لیول سره. یو روایت مطابق داسې نازل شوی دی چې په دې رمضان میاشت کې د عرش نه غونډ قرآن راغی د نږدې اسمان ته، او د نږدې اسمان نه بیا لږ لږ ځمکې ته نازلېدو په 30 کاله کې مکمل شو. او دویم احتمال دا دی چې قرآن چې کوم دی په رمضان کې نازل شوی د دې مطلب دا دی چې د دې نزول آغاز په رمضان کې شوی، 27 رمضان باندې د دې نزول شروع شوی دی او بیا په 30 کاله کې مکمل شوی دی. دغه دوه اعتبارو څخه راواخلې نو قرآن په رمضان کې نازل شوی دی. خو د دې نه علاوه ځمکې ته راغلی دی نو ځمکې ته په 30 کاله کې مکمل شوی دی، یوازې رمضان کې بیا نه دی. الله تعالی وایي میاشت د رمضان هغه کې نازل شوی دی په هغې کې قرآن نو د رمضان فضایلو ته اشاره شوه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
دریم حصہ کې دویم حکم ذکر کیږي د روزي دې ځکه کې باندې آیات کې یو دا ذکر کیږي چې روزه په موږ د څه فرض ده لکه څنګه مخکینی امتونو باندې فرض ده نو تاریخ ته اشاره ده چې روزه دومره تاریخي لیول باندې دومره پخوانی ده چې د آدم علیه السلام نه روانه تاریخ روان دي دا نوې څیز نه دي نو دې کې تاریخ طرف اشاره شو او ورسره د هغې حکمت هم ذکر کیږي چې لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو پرهیزګاران شئ نو روزه سره انسان په دې طریقه پرهیزګاره کېدی شي چې کله دې د خپلو جایزو څیزونو نه چې خوراک دي اوبه دي او ځان ته وساتي د ماښامه پورې د الله تعالی د امر د وجې نه او دا پرهیز د ټینګ کو نو سبا له دې کولی شي د حرامو نه ځان وساتي او دې کولی شي د غیبت نه ځان وساتي د ظلم نه ځان وساتي د الله تعالی د مخالفت نه ځان وساتي په نورو خبرو کې د خپل نفس تربیت کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المجاهد من جاهد نفسه بطاعت الله ټول نه بهترین مجاهد دا د خپل نفس سره د الله تعالی د دین لپاره مقابله وسره وکړي او دغه نفس پړ کی او د مطالب ناجایز مطالبي نه عملي نه کړي دغه نفس کمزوري کول د بروجي سره کیږي انسان کې یو کیفیت دی هغه ته ویل کېږي نفس او دغه نفس تعریف چې کوم دی علماء کړی د جامع الشهوات د خواهشات او راجمع کوونکې کیفیت سترګې باندې ښکاري نه خو دې نفس چې کوم دی نو ډېرې مطالبې دي هغه مطالبې سلیمانې نافذول غواړي دا نفس د ګناهونو سره زورور کېږي او د نیکو اعمالو سره بیرته کمزوری کېږي څومره چې ګناهونه ډېرېږي نو دا نفس سړي زورور شي او دومره کې زورور شي چې بیا داسې حد ته ورسېږي لکه د فرعون حامان نمرود په شان کې چې بالکل دا سړی په منظرت اسي لکه سړی چې په اس باندې ناستي د غوږو نه نیولی چې کوم طرف ته ځلی نو ځلولی شي او دا نفس په منظره ده هغه سور کس دغه نفس چې کوم طرف ته غواړي دا سړی د شپې غلا هم بوځي یو سړی بوځي بل سړی بوځي چې څه مطالبه نفس کوي نو نفس دغه سړی انکار نه شي کولی دومره ورباندې زورور شي چې کله دې کیفیت ته ورسېږي هلته نفس اماره وایي او دا درې واړه حالات قرآن ذکر کړي دي دویم حالات دا دی چې دومره نه زورور شوی خو مطالبې کوي او دغه مطالبې ته ناکام کړي او ته ملامتې چې دا کار ټیک نه دی ته خو داسې رسېږې خو دا کار شریعت منع کړی دی نو په دې وجې زه نه شم کولی د الله د عذاب نه یېرېږم دغه نفس ملامتې او د نفس خبره نه اوري دې ته نفس لوامه وایي دا هم ټیک دی او دریم چې کوم دی نو دا نفس مکمل مغلوب شي بالکل اثر یې ختم شي لکه د پیغمبرانو نفسونه دغه ته نفس مطمئنه وایي نو د نفسونو دغه درې قسمه کیفیتونه دي او دغه نفس کله زورور کېږي د ګناهونو په وجه باندې بېرته چې کمزوری کېږي نو دا د نیکیانو په وجه باندې خو په دې کې ډېر زیات دخل چې کوم دی دا د روژې دی دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایل چې یا ایها الشباب علیکم بالنکاح فإن لم تستطيعوا فعليكم بالصيام فإن له وجاع ځوانان ته وویل تاسو کوشش کوئ نکاحونه په ټیم کوئ او چې کله وس نه کېده نو فعلیکم بالصیام فإن له وجاع که د نکاح وصل نه کېږي نو بیا روژې نیسئ ځکه دې دپاره وجاع داسې طاقت دی چې هغه د نفس ملا ماتوي بیخي طاقت یې ختموي د نفس زورورتیا ختموي بیا انسان یو شریف انسان او یو ټیک سړی جوړېږي نو د روژې تاریخي لیول باندې پخوانی شوه د آدم علیه السلام د زمانې نه شوه ځکه چې تاسو باندې داسې فرض ده چې مخکینو خلکو باندې فرض و مخکیني خلک زموږ نه وار آدم علیه السلام پورې ټول مخکیني خلک تېر شوي دي حکمت یې څه دی د نفس اصلاح کول او خلک دینداره کول نفس مغلوب کول نو دا یې حکمت شو نو الله تعالی فرمایي ای هغه کسانو تاسو ایمان راوړل فرض شوي ده په تاسو باندې روژه نیول کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض شوي په هغه کسانو باندې چې ستاسو نه وړاندې وو لعلکم تتقون دې دپاره تاسو پرهېزګاران شئ عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا کومه تشبیه چې ورکړې ده چې تاسو روژه داسې فرض ده لکه څنګه چې مخکینو خلکو باندې فرض وه نو دا تشبیه صرف په دې فرضیت کې ده چې په هغې هم فرض و په تاسو هم فرض ده داسې مطلب یې نه ده چې هغوی هم د رمضان روژه نیوه تاسو هم د رمضان نیسئ هغوی هم 10 روژې نیوي تاسو نیسئ نه هغوی په مقدار کې کافي فرق شته دی او په کیفیت کې هم فرق شته دی زموږ روژې انداز بدل دی د هغوی بدل و دا زموږ مقدار بدل دی د هغوی مقدار بدل و خو دا تشبیه صرف